الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل مجلوه مونږ تاسو ته په ایمان باندې استقامت نصیب کړي او الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د خپل ځان او د خپل رب د معرفت توفیق نصیب کړي هر انسان باندې بالعموم او په هر مسلمان باندې بالخصوص د ټولو اول دا خبر فرض دا لازمه ده چې د خپل ځان وپېژني خپل حقیقت وپېژني او بیا د خپل نفس د معرفت پرنا کی چې د کومه ذمہ داري د فریضه ده هغه هم پیژني او بیا د خپل ډیوټۍ د خپل نوکرۍ د خپل فریضې د ادا کولو لپاره خواري او محنت کوي او د عربی مقوله هم ده
او د احادیث مفهوم هم دی چې بس انسان خپل ځان وپېژنده دی به خپل رب پخپله وپېژني. دو قسم عالم دی، یو دا ټول کائنات دیتا عالم اکبر وی. دا عالم اکبر هر چیز دا اللہ دا معرفت شیشه او آینه ده. آسمان ته چې ګورې نو الله به درته پکې ښکاري، الله به پېژني. ځمکې ته چې ګورې الله به درته پکې ښکاري، الله به پېژني. نور ته ګورې، سپوږمۍ ته ګورې، غره ته ګورې، سمندرونو ته ګورې، د عالم اکبر هر چیز او هر جز دا یو قسم آینه و شیشه ده د الله د معرفت. او دا 15 فوټه یا 5 یا 6 فوټه د انسان چې کومه باډي ده دې ته وایي عالم اصغر، ورکوټي عالم. نو لکه څنګه دا تمام عالم دا الله د معرفت ذریعه ده، نو دا ورکوټي عالم انسان چې خپل ځان په خپله وپېژني دا هم د الله د معرفت لاره او ذریعه ده. قرآن کریم کې الله وایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. یقینا د آسمانونو او د ځمکو او د کائناتو په تخلیق کې ډېر دلیلونه دي او ډېرې نښې دي د خپل رب د معرفت د عقلمندو خلکو لپاره. علماء کرام او زمون اکابر د قرآن او د حدیث د تعلیماتو په رڼا کې لیکي چې انسان په دې دواړو خبرو کې خطا شوی دی. د خپل نفس په پیژندو کې خطا شوی دی او نعوذ بالله د خپل الله په معرفت کې هم انسان خطا شوی دی. د خپل حقیقت او د خپل ځان په معرفت کې انسان غلطي کړې ده، خطا شوی دی. غلطي یې څه ده؟ اول زما او بیا ستاسو د هر انسان دا دعوه ده او دا د خواهش دی چې په دنیا کې چې څه کېږي بس دا د زما د مرضۍ مطابق چې زه چې څه غواړم هغسې دې کېږي. دا د انسان غټه غلطي. صحیح معرفت دا دی چې د انسان عقیده، نظریه، سوچ، فکر دا جوړ شي چې څه الله غواړي هغه به کېږي.
او چې کله انسان په غلطه لاره باندې روان شي او د سوچ او نظریه دا جوړ شي چې زما د منشا مطابق دی هر کار کیږي، نو بیا به دې حرامو ته ملاسه شي، دی به دروغ هم وایي، دی به سود هم کوي، دی به غلا هم کوي، دی به قتل هم کوي، دی به ډاکه هم کوي. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. موجوده زمانه کې دومره ناجایز قتلونه او کفارو کې نشته څومره چې په مسلمانانو کې. هغه کم ناروا دي او هغه کم حرام دي او هغه کم ګناه ده چې هغه په مسلمان کې نشته. سودخوري په مسلمان کې ده، دو نمبري په مسلمان کې ده. پرون نابل ورځ دوه غټې غټې سرخیانې یو ځای کې دوه سامان را پاسېده او پلار یې مړ او ورپسې په بله صفه کې یو زوی را پاسېده، پلار یې مړ که او ورور یې مړ. نو څو ورځې وړاندې همدغه اخبار کې یو زوی را پاسېده، مور یې مړه. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. سودخوري هغه په مسلمان کې ده. پر دې حق خوړل خو هغه د پښتو متل د مسلمان داسې ګڼلی دی لکه د مور پی. کوم ورور چې زورور شي بس بیا د ورونو په مال باندې خېټه واچي، ورور چې زورور شي بیا د خویندو په حق باندې خېټه واچي، پلار چې زورور شي بیا د اولاد په حق باندې خېټه واچي. یو سپینګیری بابا دوه هفتې وشو یو مسله یې راوړې وه. مسله څه وه؟ وایي د زوی د پلار په مال کې څومره حصه کېږي. څو زامن دي؟ وایي دوه زامن دي او 4 میلیونه دي او مال دې څه دی او د لاسې بربېدل. وایي 5 مرلې کور مې او په دې 5 مرلو کور کې اوس زوی راته وایي هله ماته څه راکړه، بله حصه راکړه. نو دغه مسله خو ما د مدرسې په ذریعې سره ورته جواب ولیکلو چې بیا راغله بله خبره یې پکې زیاته کړه چې د پلار په ژوند کې د پلار په مال کې د زوی حصه شته. دا خو بله مسله ده، دا خو به وروس پس راځي. وایي سبا مې تاریخ دی د زوی سره، د زوی سره مې په عدالت کې څه دی؟ تاریخ. او تاریخ به څه خبره کې دی؟ پلار ژوندی دی او د پلار په کور کې زوی د پلار نه حصه غواړي. نو زوی د پلار مال ته غل دی او پلار د زامنو مال ته غل دی او ورونو خو دي دغسې. نعوذ بالله. به چې کوم زورور دی بس د هغه حکومت یا جرګمار هم هغه طرف ته کشی وي او د حلاخي خلک هم هغه طرف ته، خپلوان هم هغه طرف ته. او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فلانې ډاکو دي، فلانې غل دي، فلانې حرام خور دي، فلانې جیب تراش دي. یہ ټول خلقو د مونږ په سپک په نظر باندې ګورو
دا ولې غل ولې بد دی غلی حق خوري ډاکو ولې غل دی بد دی پلانې حق خوري دا رکو شکو والا ولې بد دی شکو کې پلانې حق خوري دا ورو ډاکو نه دی دا شکو والا نه دی دا غل نه دی او دا دی ورور دا وایا چې هغه د پښتو متل دی چې الله مخې ته که امون شاته که او خپل ځان سره فیصله وکړه چې په دې مال کې زما سره ورور حقیقي ګڼي لکه ګډي حدیث کې راځي دا الله پیغمبر وایي چې په مفتیانو پسې مه ګرځه مفتی درله ما درکړی دی الله وایي او هغه مفتی دی په سینه کې ناست دی او هغه څه شی دی زړه استفتي قلبك د ټولو نه د مسلې فتوا غواړي د خپل زړه نه